أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن أقيموا الصلاة وداج تاسو قائم کی منس واتقوه أرضي الله تعالى نويري د مخالفت نه ځان وساتي ويري وهو الذي إليه تحشرون او دا هغه الله د دې ته تاسو جمع کیږي په قیامت کې حساب کتاب د لپاره پیش کیږي نو دا د مخینی توحید سره تړلې خبرې دي چې د الله تعالی وحدانیت د لپاره چې موږ ته کوم حکم شوی دی امرنا لنسلم لرب العالمین هدایت هغه دی چې کوم الله تعالی مو ته کړی دی او موږ ته حکم شوی د الله تعالی تابعداري وکړو نو بدغه کې دغه تابعداري نه یو خبره ده چې اقیم الصلاه مستقیم کې مستقیم ول توحید کار العمل کوم خلک چې مونږ کوي په صحیح طریقه باندې مونږ پیژني والله الله له کې د موحدي او د دین علاوه وتقوه ځان وساتئ دا وتقوه د الله نه ویریږي یعنی د شرک ځان بچ کی شرک خطرناک شی دی که تاسو د الله نه ونه یریږئ نو بیا به شرک اخته شي په ګناہوں کې بخته شي کله چې یې راي نه ګناہوں نه چې کله یې ختم شي او سره ډاډه شي نه ګناہوں بیا شروع شي او دا هغه الله ر تاسو به جمع کیږي د حساب کتاب د بارو پیش کیږي نو چې کله دې دنیا کې جرمونه کړی بیا بل ژوند د سینه راځي چې باقي تاسو دوباره بیا عمل وکړي خلاص نو قیامت منظر چې کله مخې ته پروت سره کې ډېر زیات کله چې قیامت سره نه ير شي الله تعالی مخې ته پیښې ير شي بیا بس ځان کې نوري خبر راولړل شروع شي وهو الذي الله غزات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکه دلیل عقلی دی د الله تعالی په وجود او د الله تعالی په توحید باندې عقلی دلیل پیش کیږي الله غزات چې پیدا کړی د اسمانونو او ارض او زمکه بالحق د پاره د اظهار د حق یعنی حق واضح دی د پاره ويوم بهغه ورځ باندې یقول چې الله به ويكون شاف يكون شبا څه مطلب کله چې الله وایي قیامت ته موجود شي قیامت په ورځ باندې موجود شي قوله الحق د الله تعالی وینا حق د تغسب کیږي وله الملك وردي الله تعالی د بار بادشاہي د یوم بهغه ورځ باندې ينفخ في الصور چې پوکې وشي پښپېلې د دینه مراد دوه مشپېلې ته مراد کله چې دوه مشپېلې واله چې د سره مکمل اختیارات د الله تعالی او سوال دا د اختیارات په الهرم د الله تعالی د مخکې د الله تعالی دي نو اختیارات دو قسمونه دي یو مجازي اختیارات یو حقيقي اختیارات په دې دنیا کې مجازي اختیارات انسانانو له هم ورکړي دي ډېر کسان ځان ته حکمرانان وي غړ خلک ځان ته وي د اختیار الله تعالی ورکړي بادشاہان دي مجازي بادشاہان دي حقيقي نه دي ځکه چې پانی سيزونه دي سکرونو د پار راغلي دي بیا باندې بیا ور دنیا په مخ باندې مسوک نوم ناخلي خو د قیامت د ورځ چې پاره کې به حقيقي او مجازي دواړه قسم بادشاہي صرف الله تعالی لپاره وي دا عارضي بادشاہان تاسو ته نه نه دوی سره هیڅ ذره اختیار هم نه مګر د خپل ګناهونو په غم کې بختي نو ځکه الله تعالی وایي چې وله الملك ورته الله لپاره بادشاہي ده یوم هغه ورځ باندې ينفخ في الصور چې پکې وشي پښپېلې کې پښپېلې نه مراد به مشپېلې دا دوی منګولي وایو ځکه چې اولش پهلې سره خو نظام در هم بر هم شي ابه انسانان نه پیریان نه هیڅ کوم نه نو بادشاہ بیا خو هغه له هغه باس ول کړه نه بلکې باس داغي خبره ده چې کله انسانان دوباره ژوند شي پیریان ژوند شي دغه ټیم کې بادشاہي به مکمل د الله تعالی ده ځکه چې انسانان کله مړ شي نو هغه ټیم د بادشاہي باس ته ضرورت نشته چې بادشاہي به چي عالم الغیب خبردار دی په پټو سيزونو باندې او شهادت بخکارا سيزونو باندې نو دلته کې دوا غټ سي بدون د الله تعالی ذکر شو یو کامل قدرت ذکر شو زمکه واسمانونه پیدا کول بیا پرا کول بیا قیامت جوړول او حساب د فارغ ور مخلوق را جمع کول دا لوی قدرت دا اچا په واس کې نشته الله نه بغیر اچا صفات دانش کېږي دویم عالم الغیب والشهاده خبردار او پړ سي زونه کارا سي زونه باندې نو د بندګۍ د هغه چا پکار ده چې کامل قدرت لري د الله تعالی په شان او د سوق بلشتانه نو عبادت سره د الله تعالی پورې مختص شو دویم بندګۍ د هغه چا پکار ده چې هغه ساده حالاتونه خبري چې سره حالاتونه نه خبري دغه تابعداري کول څه فائدہ کوي هیڅ فائدہ نشته نو علم غیب کامل علم او کامل قدرت د صفات د الله تعالی خالص د بل چا نه نو ذکر دا صفات خالص د الله تعالی شنو عبادت مستحق هم صرف الله تعالی شو بس وکړو وهو الحكيم الخبير دا الله تعالی حکمت والا دی او خبردار ذات حکیم هغه چاته ویل کی شغه د بل خیر خوای لټي
او یو غرضی دی. حکمت او غرض دا دواړه نږدې معنی دي، خو فرق پکې ډېر زیات. غرض ته ویل کېږي سره خپل فائدہ راټوي، دې کار کوي زما غرض دي چې کوي، یعنی خپل فائدہ یې پکې دي. او حکمت ته ویل کېږي چې ته خپل فائدہ پکې راټوي، خپل فائدہ نه راټوي. نو الله تعالی حکیم دی، هغه ټول هغه مخلوق فائدې راټوي، خپل فائدې هغه نه راټوي. کله خلک تابعدار شو کار ان شاء الله تعالی نو څه واقعي نه کوي کیسه نه کوي. نو الله تعالی چې کوم احکام صادر کړي دي، قران را لګلې دي، مخکې آسماني کتابونه را لګلې، پیغمبران را لګلې، یو کوم مخلوقات پیدا کړي دي، په ټولو کې د انسانانو پیدا د مخلوق فائدہ ده، د الله تعالی په زړه فائدہ نشته. نو په دې وجه باندې الله تعالی حکیم دی، الله تعالی حکمت لري، او الله تعالی غرض نه لري. نو موږ څه نشو ویل چې په دې کار کې الله تعالی غرض ده، خبره ټیک نه. او الله تعالی خبردار ذات ته په هر سمانه خبر دی. نو خبر د علم سره تعلق لري، دی الله تعالی علم کامل علم دی، دا الله تعالی نه پټ پنا هیڅ نشته، دا یو صرف الله تعالی د پټ پنا د څه نشته. یو خبره اهم ول ضروري عقیده دا ده چې په ډېرو ځایونو کې پاکستاني ملکونو کې ټول ملکونه د سکه د خپل خفیه ادارو باره کې د خبرونو خورایي چې زموږ د ادارو نه پټ پنا څه نشته، چې د روغ قیامول لپاره د خبره کوي. خدا عقیده د شرک دا ټیک عقیده نه ده، ځکه چې الله تعالی یو د ذات د جګه هغه نه پټ پنا څه نشته لري، هغه عالم الغیب والشهادت صرف الله تعالی د برسو. مخلوقات چې څومره وسایل پیدا کوي، څومره مخکې لاړ شي، خو پټ پنا د شته چې کوم خبره ته چاوي نه خبري، او کوم څه په خپل سترګو ول د هغه خبري، او کوم آلات باندې خبر حاصل کو هغه نه خبري. خو دین علاوه چې پټ پنا څه نشته، د صفات الله تعالی د هیڅ کې دي نشي. دا خیره د شرک ته نږدې خبره ده، خطرناک خبره. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، او په هغه وخت کې چې ویل ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته آزر چې نوم یې آزر. د دې آیات نه وړاندې د ابراهیم علیه السلام مناظره ذکر کیږي، کوم چې د خپل قوم مشرکانو سره یې کړی و. د دې سره سره د دې آیات نه واخله تر 90 پورې په دې کې صرف دلایل نقلیه ذکر کیږي. عقلی دلایل مخکې پتا سو اوریدل چې کوم خبره چې عقل هم نه خبره منل چې الله تعالی واحد لا شریک، هغه باندې کوم دلایل هغه تاسو اوریدل. او دلایل نقلیه دي، نقلی دلایل هغه د ویل کېږي چې د پیغمبرانو خبره پکې را نقل شي، د بزرګانو خبره پکې را نقل شي، د بل څه نه نقل وشي کنه، د آسماني مخکینی کتابونو پکې نقل وشي. نو دې ځکه نواله د 90 پوری په دې کې دلایل نقلیه ذکر کیږي د الله تعالی په توحید باندې. بدی 90 پورې چې کوم دلایل نقلیه دي بدی کې یو د ابراهیم علیه السلام واقعیا ده په تفصیل سره ذکر شوی، او تقریبا د ولسو پیغمبرانو واقعیات په مختصرا ذکر شوی اجمالا. د ابراهیم علیه السلام واقعیا به ټول لمس کې ذکر شوی او تفصیلی ذکر شوی. دغه حکمت دا ده چې د قران اولنی مخاطبین د عرب خلک، نبی رسول الله عربي او د خاص شکل ټول عرب خلک اوسې اولنی مخاطبین عرب دي، بیا عجم او ټول مخلوقات. نو اولنی چې کوم کسانو ایمان راوړل هغه عربو مخاطبین عربو، او عرب خلک د ابراهیم علیه السلام ډیر قدر او احترام کوي. دا وی ابراهیم علیه السلام قدر او مرتبه عرب خلک مني، هغه ته پیغمبرم وایي، خپل نکی مرته وایي، دوی منله. نو ټول اول الله تعالی د ابراهیم علیه السلام واقع ذکر کړ په دې باب توحید مبارک. تاسو نیکو تاسو پیغمبر هم توحید د پاره ډیر مناظرې کړې دي، ډیر بحثونه کړل، جګړې کړې دي، د خپل قوم نه بایکاټ کړل، هجرت کړل، بل چرته پکې تللی دي، ډیر ملکونه کتلې دي. بیا غینه بعد دی علاقه تر غلې حرم حدود تر غلې دي، دلته کې دا کعبه جوړه کړل، تاسو ته پاتې شوی ده. دې د پاره چې د خپل نکس د هر چا مینه، د خپل پیغمبر د خپل مینه چې دا خبر کې اثر او دې کلک مسلمانان شي. الله تعالی وایي په هغه وخت چې ابراهیم علیه السلام دی ابي خپل پلار ته آزار چې نوم یې آزار. دی آزار کې د کتابونو تاریخونو لږ بحث شته چې د ابراهیم علیه السلام د پلار آزار وو کو تاریخ کوم نوم ډېر معتبر تاریخونو دنم تاریخ ذکر کړی دی. او دلته قرآن وایي چې د آزار د پلار نوم یې آزار دی. بیا په دې باندې ابن کثیر هم ډېر تفسیری بحث کړی دی. حاصل لدی دا دی، یو قول دی کې دا چې د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم تاریخ او آزار لقب، نو کله په لقب سره یادېږي، کله په نوم سره یادېږي. دا څه ګرانه خبره وایي نه ده. دویم قول پکې دا چې ابراهیم علیه السلام پلار نوم تاریخ، اولنۍ وزارت مذهبي امور وزیر د تاریخ په خپله باندې و، دا وفات شو. چې کله دا وفات شو د هغې نه بعد د تره چې کوم دی د تره نوم یې آزار و، تره د هغه په ځای باندې راغی حکمران شو، مذهبي امور وزارت هغه ته حواله شو.
او په عربو کې دا خبره مشهور ده چې خلک تر ته هم پلار وایي. او په عربو کې داسې ډېر زیات مثالونه شته چې هغوی تر او پلار یو شی ګڼي. پلار ته تر ته هم پلار وایي، پلار ته هم پلار وایي، دواړو ته اب ټکی استعمالېږي. نو په دغه اعتبار سره دویم قول دا چې ابیهم نه مراد دا ده چې پلار حقیقي پلار نه بلکې هغه تر چې کوم د پلار ویل کېږي په عربی کې هغه ته مراد دی چې تر ته ویل. حاصل دا شو چې اذ قال ابراهیم لابيه آزر، په هغه وخت چې ابراهیم علیه السلام خپل تر ته چې هغه نوم آزر او تر ته په عربی کې اب ویل کېږي. دا احتمالات اوس دی کې قرآن ظاهر خو داسې ده چې همدغه د پلار نوم یې آزر، خو د دې د عقیدې سره د عمل سره تعلق نشته، هغسې علمي تحقیق و بس د عمل سره تعلق نشته. نو هر څوک شو اتتخذوا اتنیسی اصناما بتان لر الهه به خدای سره. دغه زمانہ کې د ابراهیم علیه السلام پلار آزر یا ردی کورنۍ خاندان یا کوم قوم کې چې دی اوسېده، خدای خلکو کې مختلف قسمه شرک کېدل، د بتانو عبادت پکې ډېر زیات. دویم د ستورو عبادت پکې هم کېدو، د نور عبادت پکې هم کېدو. ابراهیم علیه السلام غوښتل چې ټول شرک سخت مخالفت وکړي او توحید د خلکو کې رایج شي. دی واقع کې تاسو وګورئ نو اول مخاطبین د نبی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام اولنی مخاطبین چې کومونو دا خپل پلار یا تر خبره شروع د دې نه دا مسله معلومه ده چې کله سره دعوت چلای په یو گمراه ځګین کې د ځګین سره راشي هغه ځګینو کې خلک عام گمراه بیلاری د دعوت ورکین اول وخت خپل خلکو دعوت ورکې خپل کورنۍ خلکو د خپل پلار تر مور رونو نه مشروع وکي دعوت مخکې چلای. همدغه حکم نبی رسول الله د هم وجه وانذر عشيرتك الاقربين. اولنې حکم دا و چې خپل خپلوان خلک د الله تعالی نو ویروا چې شرک او کفر پرې. ابراهیم علیه السلام د خپل کور مشروع وکړه نو دا د شرعي مسله معلومه شوه. او دا یو چې اتتخذوا اصناما الهه تنسی بوتان لره په خدای سره. نو دې ازر بوتان هم جوړول ام خرڅول. او دویمه دا چې په دې کې د بوتانو او د نور دستور عبادت هم رایجو دا هم دي کې عام معمول کېده او خیال دا و چې دا بوتان ډېر کارونه سمولې شي کولې شي. نو ابراهیم علیه السلام دعوت ته ورکو او ورته ویل چې انی اراک وقومک فی ضلال مبین، یقینا زینم تا او ستا قوم په گمراهی ښکارا گمراهی بیلاری د لوی صفاتونو والا ذات پر خودلې دي مخلوق پورې نه خطر یې د تاسو له اسم نشي کولای.